سنت نرستو دوا نشته یو لوی غوبل په دې ملک په جوړ دی اعلی صاحب پنځ پیره دی سنت نرستو دوا نه کوي جنازه نرست دا جنازه چوشي او په आवाज کې دعا وکړي دعا خشه ده دا به مو اورېدي دي نو مال هغه جنازه کې خندار شي زم د خلک بوې چلکل تمړې شل ته د خان دي نو خان دي باندې چې د خرپ زامن اورېدل سنت نرست دوا نشته ولی زکا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې صحابه تاسو د کورونو نه ادیره ما جوړوي د موز صحیح سچ دا آغا په کور کې کوي نو نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی ما څوې نفل د جمعات نه په کور کې زیات ثواب دی ځان نه د مولا د پیازه زوی ما جوړاوه چې په 2 بجې راشي د جمعه دروازې ډبه طالبان د خوبه وباسي او څه چل دی ز تهجد لراغلم تهجد کور کې کوا ټیک شو سنت د جمعه نه په کور کې زیات ثواب دی ټیک شو نفل د جمعه نه په کور کې زیات ثواب دی او سنت د جمعات نه په کور کې زیات ثواب ده نو پیغمبر فرض پسې به دوا زکه وکړه چې هغه به سنت له کور تتلو زما په خبره پوهیږئ هغه به سنت له کور تتلو سنت او نفل به په کور کې کول نو فرض پسې به دعا څومره وکړه اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذل الجلال والاکرام دا دعا به فرض پسې وکړه او هغه نه بعد به کور تلاړو سنت به په کور کې وکړه اوس چې د چا کورونه جمعات سره نږدې دي نو هغه ته پکار دادی چې فرض په جمعات کې وکړي او سنت له کور تلاشي وخت دی جمع کې نفل دی کور کې کوي او فرض له دی جمعات ترازي ما په خبره پوهیږئ نو سنت نرستو دوا نشتا ځکه چې پیغمبر په سنت په جمعات کې نه کول په کور کې به کول نو ته سنت په جمعات کې کې نو د پیغمبر د عمل خلاف کې کنه کې تاسو خیال راغی سنت نرستو دوا نشتا ځکه چې پیغمبر نه دا کړي نو پیغمبر خو په مصلی سنت هم نه کړي نو ته سنت په مصلی ارشیتا د انصاف په نظر ګورئ ارشیتا د انصاف په نظر بے انصافی مکہ مفتی کفایت اللہ مفتی ہند لیکلی دی چې سنت نرستو کچا سنت په جمعات کې وکړه او سنت نرستو دوا وکړه او کدا دوا څوک لازم نه غني فرض او واجب نه غني نو جائز دي او که فرض او واجب غني نو بیا ناجائز دي ما به خبره پوهیږي دانا چې سنت نرستو مولا دوا و نکړه نو کوتا کور پسې راوالي نه که لازم چانه غړل او په خپل خوخه وکړه جائز لکه په خوا به ما 2 دواګانې کولې اوس یو کو که یوم نکوم نو په ما پسې انسلار شته ټیک شو دلته 2 طالبان را لماته وی چې یاره جی توحید دا تقریر خو ډېر خو کو د توحید تقریر دیو کو خدا سنت نرستو دوا دی وکړه نو دغه دی خو نکړه مال مولا صاحب داس چلله چې زمونږ د خدای پاک ته ډېر کارونه باندې په دې یو دوام کار نه کې د زم چې لشل دعاګانې مې ورته کوله او کستا خدای تاجت نه نو ته مکه ورته کړه کته د خدای نه بے نیازي او خدای ته د ضرورت نه نو دعا ورته مکه مونږ خدای معشوقه ده او معشوقه ته عاشق هر وخت په جړه خوند کوي
کدا څه نه ده خدای محبوب دی معشوق دی او د عاشق سړي هر وخت خدای ته او معشوقې ته جړا چې ده اخوان هر وخت چې خله دې واده کړي ورته جاړي شکل د جړا دې جوړ کړي هر وخت لګیا اوس اے الله تاسو مونږ څه دعاګانې دي زمونږ څه دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا بدا سوا چې لاسونه به دومره اوچت ک چې د دې ترخونو سپینواله به صحابه ولیدو دومره لستوري بلوړو په لستورو کې دننه صحابه به د ترخونو سپینواله ولید دومره به لاسونه اوچت مونږ خدا سي کړی یا زمونږ د متن معتبران خدا سي دوا کوي کنه تاسو ته د غټانو لچ ورشي رمان د ایمان دی د معتبرو کې چې مړې شو ته ورشي ولا نو تا ډېر شکلم وران کړی او خان کې مړې شه دعا بو کو دی الله جنت ورکړي او ته هغه د سکړي د بنظیر دوا چې وګورئ ادا سي چل کوي هغه داسې کوي خدای دا ټول ملک مان رستو پناه کې ټول ملک پناه تاسو خیال راغی نو عرض مې دا عزیزانو چې دعا هر وخت خدای تعالی گیاوس یا رحیم یا کریم یا رحیم یا کریم هر وخت دنیا کې اور څومره مشکلات چې در باندې راشي یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو دا وظیفه درې ورځې وکړه په څلورم ورځ ګوره چې هر مشکل دی خدای به حل کړي یا عزیزو یا عزیزو یا اے د ډېر لوی غلبه او د قوت مالک خدای ستا د قوت مخ کې زما مشکل څه شي دی دار وخت نو عرضانو عرض داو چې دا ټولې مسلې د دې نه دي چې مونږ په جګړې وکړو قوم کې په انتشار جوړ کو فتنه په جوړ کو فساد په جوړ کو مسله دا تر ازماته ته ملایم ما سره کوټه کې دننه کینا ور بند کو تخپل دلایل وای زب خپل دلایل وایم کستا ټکی زما ایمان پکار دی چې زستا اتباع وکم ک زما ټکی نو ستا ایمان پکار دی چې ته زما اتباع وکې مونږ په دې قهرم په دې ملک اختایو چې مونږه اختلافي مسلې د عوامو په مخ کې چیرې ٹھیک ده په قبر د پاسه ودرېږو او صاحب پلاني دا وای او زدا وای ما الته د پلاني مرګري می او د پلاني مرګري می پلانې او پلانې خو بیا د ګډو د ذات دي یو بل تخکر اړم پکار دان پکار شریفانه اختلاف اوس وګوره په شل رکعات تراوو کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب شل رکعات تراوی د امام مالک امام المدینه هغه امام مالک چې چا په ټول عمر کې د مدینه منورې نه بهر یو شپه نه وکړي په ټول عمر کې د بغداد بادشاہ ورته خط راواستولو چې یو څو ورځې له بغداد تراشه د ورته لزګار نه بیا خط راغی چې یو 2 ورځې تراشه روزګار نه بیا خط راغی چې یو ورځې تراشه امام مالک ورته ولیکل چې زما د خدای په ذات باندې قسم وی چې زه د محمد رسول الله دروځي په خوا کې یو غنټه تیرول ستا په ټوله بادشاہ ورنکما او د بغداد بادشاہ کده بغداد ټوله بادشاہي مال راکې نو زبید محمد رسول الله په خوا کې په یو غنټه وانخلما هغه امام مالک داغه مذهب دی شل رکعات تراوی
امام احمد بن حنبل دا هغه امامو چې بادشاہ سره اختلاف راغی چې قرآن حادث ته او که قدیم دی. حادث او قدیم دا یو منطقي خبره. امام احمد بن حنبل وی چې قرآن گو په اعتبار د نقوش سره حادث ته، لیکن زه د خدای کلام ته بچر حادث ونه وایم، زما خپل زیب نه کوي. بادشاہ ویل وی تړي، وی تړلو لاسونه ولا رستو تړل او داسې ووالو چې مرګ له ووالو. تاسو خیال نه او داسې ووالو چې مرګ له او مرګ نه بعد د لاشم پتاونه لګېده چې خخ کمزه. اوس د بعض ائمه دا مذهب دی چې په حج کې صفا مروه کې خخ دی. چا دا ویلي چې بیت الله شریف سره چې کوم حتیم دی په دې ځای کې خخ دی. د قبر هم پته نه لګي. بادشاہ سره اختلاف راغی او د قبر هم پته نه لګي. د هغه امام احمد بن حنبل مذهب چې دی هغه دا دی چې تراویح 60 رکعات. دا هغه امام احمد بن حنبل دی چې د شپې خوب کې خدای ولیدو، نو الله پاک نے تپوسو کو چې یا الله ته په څه ډېر خوشالېږي. الله ورته فرمایل چې امامه زما ډېره خوشحالي چې داغه د تلاوت القرآن ده. څوک چې قرآن ډېر لولي نو زه په ډېر خوشحالېږم. داغه سړي نه زه ډېر خوشحالېږم چې کوم قرآن ډېر لولي. داغه امام احمد بن حنبل دی، هغه مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. د حضرت ابن عباس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترو ابن عباس دای د ترزویو د ابن عباس مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. ٹھیک شو. اوس راشي حضرت عمر فاروق ته. د حضرت عمر فاروق مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. د حضرت عثمان هم مذهب دا دی چې تراویح 60 رکعات. د حضرت علی مذهب هم دا دی چې تراویح 60 رکعات. د خلفاء الراشدین مذهب دا دی چې تراویح 60 رکعات. په دې خبر پوهی. د ائمه اربعه مذهب هم دا دی چې تراویح 60 دي. د خلفاء الراشدین مذهب هم تقریبا دا دی چې تراویح 60 رکعات دي. اوس په 60 رکعاتو کې د پیغمبر نه دلیل څه دی؟ پیغمبر نه دلیل ا روایت د ابن عباس ته. ابن عباس وایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی 20 رکعتا. رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح 60 رکعات کړی دي سیول وتر بغیر د وترونه. د وترونه بغیر 60 تراویح کړي. دا د ابن عباس روایت. دائمه محدثینو د په سند کې لک کلام دی، دا په ځای پرې دی. عمر فاروق په دور حکومت کې ټول صحابه را جمع کړه، 60 رکعات تراویح کې شروع کړي. عمر فاروق ویلي چې ځان لمکوي په جمع به 60 رکعات تراویح کوي. اوس دلته یو د کار نسخه بل واوري چې د 60 رکعاتو کې فلسفه څه ده. خبره پوهیږئ؟ خوب هونه دې درغله دانن جمعه الوداع ده. بیا خدای خبر چې مونږ ژوندۍ او په مونږ جمعه الوداع راشي. په دې جمعه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خفاو او الوداع لفظ به جمعه الوداع ته الوداع لفظ به په دې ورځ باندې ویلي چې د ډېر لوټ میاشت زمونږ نه
عمدا سرانه لاړه مونږ پکې ایسو نکړه. اوس راشي حضرت عمر فاروق ته چې دې کې راز څه دی چې دا تراویح 60 رکعات دي. وای راز پکې دا دی چې دې 60 رکعات باندې په دې میاشت کې الله د 60 رکعات فرض تکمیل کوي. تکمیل یعنی 60 رکعات فرض لا دروجی د ورځې پښتي ور کوي. ګوره 2 رکعات فرض سحر، 4 رکعات ماسپخین، څو شو؟ شپږ، 4 مازیګر، سو لس، 3 ماښام، 14، 4 ماسخوتن، 19 او 3 وتر، 60 فرض. چې 60 فرض شو تراویح 60 فرض دي. نو یو رکعت تراویح د یو فرضو د ملا پښتي الله جوړ کړی دا. نو 60 رکعات تراویح کې راز دا دی چې الله د ورځې د 60 رکعات تکمیل په دی باندې کوي. ما په خبره پوهیږم. بل حضرت عمر د 60 ایجاد کړی دی. بل دلیل په کمزور دی. د 60 رکعات په ایجاد د حضرت عمر دلیل د دې له لوی قوی بل کم دی. پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. زما صحابه پشان دستور دي، هر یو پسیم چنیت وټړلو دغه سملار ده. بل حدیث ته علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المهدیین. پتاسو لازم دی زما طریقے او زما لارے، او پتاسو لازم دی زما د خلفاء لارے، زما د خلفاء الراشدین لارے، زما سلورو یارانو چې کوم لار تاسو ته سم کړی دا پتاسو لازم دی چې په دې لار بروای. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایجاد د 60 رکعات. د ابن عباس روایت د پیغمبرنا د 60 رکعاتو. د ائمه مجتهدین او مذهب 60 رکعاتا. د ټول امت مسلمه مذهب 60 رکعاتا. په کعبه بیت الله شریف کې 60 رکعات کیږي. په مدینه منوره د پیغمبر په خوا کې 60 رکعات کیږي. تاسو خیال لرئ؟ اوس اخیری خبره وره. مولانا تھانوی رحمت الله علیه نا تاسو شي چې دا تراویح 60 دی او کاته دی. هغه ورته بچیا خبره وره. قیامت کې به د هر عبادت پختنه کی، د هر عبادت 100 رکعات دی راوړ. کدا تراویح 60 وی او ته یو سی قیامت لا 8 رکعاتا نا 12 بد نور کم زینه پیدا کې. ها خدای پاک مطالبه وکړه چې دا خو 60 رکعات وي تا راوړي 12 دي. نو ورشه 12 دا تا راوړي 8 دي، ورشه 12 نور پیدا کړ. نو کوم خو منډي ده اسیم پیدا به کوي چاته به پیدا کړ. او چې مطالبه د 60 شو وړي د 60 بس خبر خلاص شو. کوم مطالبه د 8 شو او تا وړي 60 نو اتب پاتو کې مجرشی او 12 بدر سره فالتوم شي کنه. او د 12 بدل کې به بل رتبه خدای پاک درکې کنه. نو شی زیات ورل پکار دي کا کم ورل پکار دي. خو عبادت ته کنه چې 60 دی اوړي او مطالبه د 8 12 به بچي پاغي به نور څوکي 12 دی 8 دی اوړي او مطالبه د 60 شونو کې بچ. د دې وجنه د ټولو خبرو ته عزیزانو سوچ کوئ. د ټول امت مسلمه اجماع د پدې دی وخت کې چې تراویح 60 رکعات ختم یو ځلا سنت ته
په تراوو کې اوریدل دینه سیوا نور ډیر کسو کوي دا نفل دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بش په ختم کول پروجو یو شپته یو به په تراوو کې کولو او یو به د ورځې کولو یو به د شپې کولو. سار به شروع کو ماقام له به ختم تراوی به چوکړي بیا به قران شروع کړو سار بانګونو پورې به بل ختم وکړو. نو یو شپته ختمونه به کول او سلويخ کاله د ماسختن پاودس د سار مونږ کړي. دغم خلقو مونږم خلقي دغم بني ادمو مونږم بني ادم یو. اوس خپل بني ادم توپ تا او دغه خلقو ته سوچ کوي چې خلق دغه چې دا لاړو که خلق مونږ یو. واخر دعوانا